القصص آیت نمبر 47 صفحہ 623 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن تصيبهم ولولا أو كشرين ويدا خبرا أن تصيبهم جرسيد ليدوي تاتا مصيبة سمصيبتا بما قدمت أيديهم الذي وجنا شريكم عمل نكردي ويقولوا ديب ويل ربنا إذا مقربا لولا أرسلت ولينراني قلت إلينا رسولا ممتاسك رسول فنتبع جمعتا بداري كڑوے آياتك استاد آياتنا ونكون من المؤمنين أو شويوه ممت مسلماناننا فلما جاءهم يا شكل راغلي ديتا الحق حق بغمبر من عندنا نمت طرفنا قالوا ديقوين لولا أوتيا ولي ورنكرشو مثلما فشان داغيتي أوتي موسى وركرشو موسى عليه السلام تا أولم يكفروا أيدي إنكار نوكري بما أوتي موسى سچي موسى عليه السلام تا وركرشو من قبل لدين رواندي قالوا دي ويل سحراني دا دوانا جادوگر دی تظاهرا تيوب المرگری وقالوا او دی ویل انا بشکمکا بكل كافرون نهر یو انکار کون کیو قل دورتو فرمایا فاتوا بكتاب بس روڑ یو کتاب من عند الله اللہ دا طرفنا هو أهدى يغسيات هداية كون كمي منهما ندواننا أتبعه سبيتا بداريكم إن كنتم صادقين نتاصر اشتريعي فإن لم يستجيبوا فدي جواب درنكي لك تاتا فعلم ويشا أنما يتبعون بديتا بداركي أهواءهم تقبل خواهشات فمن أضل أو سوقر قمراده ممن نغجانا اتبع هواه جدا بداركي تقبل خواهش بغير هدى من الله بغير الله هدايتنا إن الله بشكل الله تعالى لا يهدي لا نخي القوم الظالمين قوم ظالم تا بسم الله الرحمن الرحيم ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم
مخکنی آیاتونو مبارکو کې دا مسله ذکر شوه یا الله تبارک وتعالی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د عیسی علیه السلام نه بعد راستولی دی او دې میاشت کې پیغمبر نه دی راغلی په داسې حالت کې چې دا قوم ډېر زیات ګمراه شوی و. اوس الله تبارک وتعالی فرمایي چې مونږه هر یو قوم باندې چې کله څه عذاب را استو نو د هغې نه مخکې خپل دلیل او خپل حجت په هغې باندې پوره کوو. داسې بغیر د دلیل نه، بغیر د تبلیغ نه، بغیر د پیغمبر د راستولو نه، بغیر د کتاب الله نه، د هغې نه بغیر الله تعالی فرمایي چې مونږ په یو قوم هم عذاب نه دی راوستی. الله تعالی چې کله هم په یو قوم باندې آسماني عذاب راوستی دی نو د هغې نه مخکې د هدایت هره یوه لاره الله تعالی هغې ته ښودلې ده او د هغې کور ته دین را رسولی دی، د هغې دروازې ته دین را رسول. بیا هم چې نه دي منلي نو بیا هم الله څه نه دي ویلي، خو چې کله هغه قوم هغه خلکو د دغه پیغمبر یا د دغه کتاب یا د نیکانو خلکو مخالفت کړی دی نو بیا الله تعالی هلاک کړي. دا د الله قانون دی قرآن مجید کې عام طور سره هغه جاری دی. لکه دې زمانه کې دا کافران پیغمبران نه مني، یا یو مني بل نه مني، بعضې خدای نه مني، بعضې موسی علیه السلام نه مني، بعضې محمد صلی الله علیه وسلم نه مني، بعضې عیسی علیه السلام نه مني، بعضې بتانو ته سجده کوي، بعضې چې کوم دی څه کفر کوي، بعضې څه کفر کوي، لیکن الله تعالی په عمومي عذاب نه راوړي. وجه دا ده چې د دین مخالفت نه کوي. چې څوک د دین مخالفت وکړي بیا پې الله عذاب راوړي، یا د دیندارو مخالفت وکړي یا د قرآن مجید مخالفت وکړي، قرآن مجید ته تکلیف ورسوي، نبی علیہ السلام ته سپکه وینا ګستاخي وکړي نو بیا پې الله عذاب. دا د الله تعالی قانون، بلکې د الله قانون دا هم دی چې که یو مسلمان دی هغه هم دین ته او دیندارو ته قرآن مجید ته تکلیف رسول الله په هغه هم عذاب راوړي، الله په هغه هم عذاب راوړي. دې وجې نه دې زمانه کې مونږ عام طور سره خلکو ته دا خبره کوو، د دې زمانې کوم نوجوان دی نو هغه ته دا خبره کوو که ته دینداري ځان کې نه پیدا کړې نو ځان ته ګناه ده، خو چې د دین او د دیندارو مخالفت کې ای پسې خبرې کوي نو دا ځان ته یو خطرناکه خبره، په دې سره تباه کېږي، په دې سره هلاکېږي او بربادېږي. الله تبارک وتعالی دا ذکر. بل الله تبارک وتعالی فرمایي چې کله دوی ته محمد صلی الله علیه وسلم رالو نو دوی به وي چېرې دا کتاب بدل ولې دی، دته تورات ولې میلاو نه شو مخکې چې کوم موسی علیه السلام ته میلاو شوی. نو الله تعالی فرمایي چې تاسو موسی علیه السلام هغه تورات باندې کوم ایمان هغې خو هم ایمان نه راوړ، هغې کې مو هم خبرې رایستې. اصل کې الله تعالی فرمایي د دوی نه تورات مقصود دی، نه انجیل مقصد دی، نه چې کوم دی قرآن مجید مقصد دی، نه قرآن مقصد دی او نه نبی علیہ السلام مقصد دی، نه عیسی علیہ السلام موسی علیہ السلام مقصد دی. مقصد یې دا دی دوی وایي داسې دین دی راهي زموږ د خواهش تابع بس زموږ خواهش پکې چلېږي بس دغه دین مو قبول دی. نن زموږ نوجوان هم وایي هغه دین مو قبول دی چې زموږ خواهشات پکې څه نه څه چلېږي. زموږ مسلمانان وروڼه هم وایي یاره په داسې څه لاره به پکې راونه دي، داسې څه لاره به راونه دي چې دا سود پکې جایز شي، دې ته د منافع نوم ورکړی شي، او داسې څه لاره به پکې راونه دي چې دا پلانکې حرام څیز پکې جایز شي. حرام چې ورته کوم مولا جایز کوي نو وایي دا مولا زبردست دی، دا مولا زبردست سړی دی، دا وایي ډېر حق پرست دی. حق پرست نه دی، خواهش پرست دی. ستا خواهش خبره کوي او چې ستا د خواهش خلاف خبره وکړه دا مولا پسې پوهېږي. بعضې پکې وایي دا وایي مدرسې نه فارغ دی، دی وایي ما تعلیم هم نه ښکاره کړي، ابه شیخ الحدیث وي، ابه شیخ التفسیر وي، ابه یو لوی مفتی او بزرګ وي، ولیکن چې د خواهش خلاف خبرې وکړي یاره وایي دا ما ته مولا نه ښکاره کړي. او یو مولا به د سره مولا نه وي، هسې به په دې فیسبوک مشهور شوی وي او ځان ته به یې پیجونه کولو کړی وي، د مدرسې نه فارغ هم نه وي، سند به مؤثر نه وي، غریب ته به عبارت قدرې نه ورځي، خو چې د خواهش مطابق خبر وکړي یاره وایي زبردست زبردست مفتی صاحب دی، زبردست سړی دی. په علماء حق باندې دا لازمه ده چې دا خبره باقاعده وکړي. یاره کم عالم هغه
د عوام خواهش ته ګوري او دین او قرآن ته نه ګوري دې ته مداهنت وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله تعالی د 28 سپاره کې فرمایي کدا کار دې شروع کو چې د خلکو خواهش ته ګوره او قرآن او حدیث صفا مه ذکر کوه. حضور ته الله فرمایي لقطعناه بالوتین، الله فرمایي لاس ته به دې ونیسم دا لاس به درنه کټ کړم. بل محمود صلی الله علیه وسلم لاس به درنه کټ دا بل ځای کې راغلی د شا دا رګ به دې ونیسم مړ به دې کړم. نعوذ بالله. نبی علیہ السلام ته الله دومره غوسه زمونږ غوندې خبرې نه دي. نبی علیہ السلام ته الله تعالی قرآن موږ څه وایو بس زمونږ د خواهش خبرې دی شکر الله شروع شي. الله فرمایي ومن اضل ممن اتبع هواه، څوک په لوی ګمراهي د هغه چا نه څوک چې خواهشاتو پسې روان نفساني خواهشاتو پسې څوک روان وي نو هغه الله تعالی وایي لوی ګمراه دی. نن بیګا ماته دې ملګري وي اوس حج کې تقریبا زیات زورو کې 6 لکو ته نه رسي او دې ملګري ماته وی چې داسې وخت و چې اج ته 50 لاک کسان برات دا به کوم ځای برات فرشتې خو نه راتلي انسانان 50 لاک کسان دې مشرانو چې اجونه کړي دي نه تاسو کې تم نرش په لکه څنګه دي د رمضان المبارک په 27 په باندې راشو روډونه به بندو هر څه به بندو سلوي خرده به 50 خرده به باقاعده عربي حکومت سعودي حکومت هغه به چې کم دینو باقاعده څومره انتظامات اوس اسانه سره غیر انتظامات دي. ولی دا کیمرا خلق خو زیاتی کمی کې فنا مخلوق خو سیوا شو اجان سیمان ولی کم شو کته غریبینو پاکستان کې بغریبی وي دا ټول ملکونه غریبانان نه دي. پاکستان کې صرف پکې پیګي کې غریبی ده، په پنجاب کې او سند او بلوچستان کې حالات خدي په دې کې پیګي کې اوس اعلان وکړو چې را مثال په تور باندې د ډبل شاغون یو پروګرام راوته دی مخکې چې څنګه تیر شوی کنه لس پندل لس کاله مخکې او تاسو چې کوم دینو لس لک ور کوي او میاش پس په 10 لک روپۍ ګټه درکې دیم دا ټول بور کړی دا نه نو په کالیم راستوي او چې کوم دینو خلکو بس بکه خرچ کړی وي چې دا خو تیاری پی سي دی اوس او حجان سی باندې شو ولې نه دیاچ اجونه په فرضي نه دي فرضي په کروڑپتیانی عربپتیانی نزی حج ورونه اخلي اسمکي اخلي گاڑی اخلي سکولونه اخلي کالجونه اخلي یونیورسيټیانه جوړي هر څه کوي د حج نو متوالي یاره په مال نه دی پاره ځان نه مفتي سي وروته په مال نه دی پاره دما بچیلا ځوانان دی هغه ته ودونه نه دی کړی دمالونه لا داسې دی هغه مې نه دی ور کړی دا یاد ساتل پکار دي. علماء کرام فرمایي چې یو کس سره یو طرف ته د حج پیسې دي او بل طرف ته د واده نه کړي او دا وادي شهوت په دې مقام کې نه دی چې د زنا ته مجبور کوي دې باول حج کوي اول به حج که شهوت دې مقام ته رسیدل چې زنا کوي بیا دې اول واده زامنو ودونه په کې رستو خبرې دي نور خبرې په کې رستو دي دا ټول ضرورت د ژوند برابر دي او دا غینه اضافي چې څومره پیسې در سره دي. ما یو مرګرو ډیر کال متاسو تماوی د حج پرادو کې ماته واستو واقعوي وای 44 لک روپۍ را سره دی بینک کې پرتی شیدو کې 44 لک روپۍ را سره پرتی په بینک کې وي پیخي او خدیندار دی لوی ګیره ما ودي ظالما وراواله د حج ته پر وای دا 12 لک بڑا کیسو الله 12 لک بڑا کیسو مې دا خو قارون مسله قارون بچ کم دینو زکات بیل کو او چې بیا به وکړه چې دا دوم نړۍ زکات نه وسره نه ظالما الله تعالی ویلي حدیث کې ثابت دي صحیح احادیث کې راغلي چې حدیث سره الله نه غریب کوي دا اجي الله به پردګی نه راوي حج کو وګوره چې الله تعالی دولس تک څه شي الله به 12 کروڑ درکړي دا الله خزانه وی او دا سي الله عاشقان پیدا کړی چې هغه غریبانان ارزه نه چې وي بزانتا لګه لګه پیسې جمع کوي او وچه روټي خوري چولی او ساګ باندې گزاره کوي حج ته پیسې جمع کوي ولا حج ته رقم کسان دي ورې سره کوونه خوني دې سره يرګونه خوني نه دې خپل خواهشات کنټرول کړي په اختر کې درې سلو جوړې نه جوړي یو جوړه ویل نور پیسې وکیدم حج اسی باقاعده الله دې موږ ته توفیق نصیب فرمایي. ولولا ان تصيبهم مصیبه ولولا کچرنوي ان تصيبهم چې درسدلې دیتا مصیبه مصیبت بما قدمت ايديهم دې وجنا چې کوم مخ کې دې عملونه استول دي ويقولوا ندي واي ربنا اذا غربا لولا ارسلت
الینا رسولا تاولنا رسول من یو پیغمبر ونتبع آیاتک چې موږ ستا د آیاتونو تابعداري وکړو ونکون من المؤمنین وموږ شو د مؤمنان فلما جاءهم الحق یا چې راغلی دی ته حق پیغمبر من عندنا زموږ د طرفنا قالو دی ویلي لولا اوتیا ولې ورنکړی شو ده ته مثل ما اوتیا موسی په شان د هغه کتاب چې کوم موسی علیه السلام ته ورکړی شوی دی الله فرمای اولم یکفروا آیا دی انکار نو کړی بما هغه کتاب باندې اوتیا موسی چې کوم موسی علیه السلام ته ورکړی شوی من قبل لدی نړوان دی قالو دی ویلیو سحرانی تظاهرا چې دا دواړه جادوګر دي د یو بل ملاتړ وقالو دی ویل انا بكل کافرون موږ په هر یو باندې انکار کوو قلت ورته فرمایا فاتو راوړئ بکتاب یو داسې کتاب تاسو من عند الله د الله طرفنا هو اهدى منهما چې هغه د قرآن مجید او تورات نه زیات هدایت ولوي اتبعه زه به یې ومنم ان کنتم صادقین که تاسو رښتوني یئ فإن لم يستجیبوا لك کدی جواب درنکړي تا ته فاعلم پوه شه انما يتبعون چې دوی تابعداري کوي اهواءهم تقول خواهشات ومن اضل څوک زیات ګمراه دی ممن اتبع هواه هغه چا نه چې تابعداري کوي د خواهشاتو بغیر هدى من الله بغیر د الله تعالی د هدایت نه ان الله لا يهدي الله هدایت نه کوي القوم الظالمين ظالم قوم ته الحمدلله